بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو څنګه خو امید کوم تاسو به خیریت سره وي. ملګرو نن د سره حضور صلی الله علیه وسلم یو داسې حدیث شیر کوم چې ان شاء الله دا غي د اوریدل نه بعد تاسو کې هم د یو جهاد جذبه راشي. حدیث کم یو دی وای اوري را سره حضور صلی الله علیه وسلم دغه شانته لګاتار چې د خپل دین دعوت خلکو له ورکولو په دې کې ډیره موده وشوله او عرب ته چې پته وچلې چې د آپ صلی الله علیه وسلم په وحی کې د دې بوتان حقیقت کولاویږي او د دې چې کوم بت پرشت یعنی پندکان او داغه به وقفي ظاهر کیږي نو آپ صلی الله علیه وسلم د دعوت لپاره ودرېدل او د دې یو جماعت چې د هغه د آپ صلی الله علیه وسلم چاچا خواله چرال نو آپ صلی الله علیه وسلم مبارک او تسوي وي آپ صلی الله علیه وسلم د خبرو نه ودروا او هغه چې د یاد دی هغه زمنګ جماعت پری دیږي یعنی د دین دعوت ورکول دی پری دیږي نو د آپ صلی الله علیه وسلم چاچا ول یو داسې خوږ جواب ورکو کنه چې دا غنه بعد د عرب خلکو سره اس جواب نو یعنی د دشمنانو سره اس جواب نو مخکې پدې کې آپ صلی الله علیه وسلم چې د دغشن دعوتونه خلکو له ورکول او د بت پرستۍ نه به خلک منې کول او پدې کې وخت یې ډېر خلک چې مسلمان شو نو پدې کې چې د عرب خلکو نه صبر ونه شونه دي چې آپ صلی الله علیه وسلم د چاچا سره یو سخت مطالبه وکړه چې آپ صلی الله علیه وسلم د داسې خبرو نه ودرېږي یا نور دعوت د خلکو نه ورکوي او کو دې داسې نه کوي موږ بس تاسو د آپ صلی الله علیه وسلم چې د خلاف سخت جنگ کوو پدې کې دی مطلب آپ صلی الله علیه وسلم سره خلاف بس سخت جنگ کوو بل پدې کې دی اسو وفات شي شهید شي نو وس آپ صلی الله علیه وسلم د چاچا سره د آپ صلی الله علیه وسلم ډېر فکر پیدا شو وس پیریدو نو آپ صلی الله علیه وسلم سره د معاملې کې او کچې غونډه کې مشوره وکړه آپ صلی الله علیه وسلم متصفر مای او یې زما چاچا وې د خدای قسم می دی کنه اگر هغه زما پلاس کې په خلاص کې زما چې د نورګ دی او په بل لاس او چپلاس کې مې سپومې کې دی او دا وغاړي چې لکه خدای چې د دین خلکو ته رسول ز پرې دی ما او عزت دې لپاره بالکل تیار نه ما یا او زما چې دی کوم سوال مطلب داغه حقیقت دا دی یا خدای چې د خدای دا دین د خلکو ته ورسیږي یا کم از کم زه دې لپاره قربان شم شهید شم نو ابو طالب چې دا خبره واوره دا غنه باندې ته بس دا یو خبره ته وکړه عزت ز خپل دین خلکو ته رسوا او زبا کله موقع باندې چې د خپل دشمنانو مطلب ستا خلاف आवाज نه چتوم دا غي طرف داری ونه کومه دا زموږ د حضور صلی الله علیه وسلم د دین چې د رسول جذبانن سبب په خپل معاشره کې وګورو خلک نوې عجیب غونډه کې د غرار وتی دي وس خلک کې لګي دي بس خپل دغه په عقیده په قرآن خراب وي د خپل کور والا خیال وساتي د خپل عزت خیال وساتي مسلمان یو کوته کو مسلمان دا ویډیو ګوره یار زه کو پښتو کې لګم خامخا پښتون الله مسلمانې پیدا کړي دي ټول نه غیر مسلم پکشته دي ما اوریدل نه دي کو بلکې نه اوس پکې ها زه تاسو نه دا کچې غونډه کې ریکوست کوم خدا خبرم یار اوریدلی او پزړم کې ناستلې خپل ملګرو سره شیر کړئ شکریہ.